هیچ عبادت بن کوما چې کله وخت راغی بے وفایی وکړه. یو شاعر د خپل شاګرد په باره کې یو قصیده لیکلې ده. یو شاګرد یو بے وفا غوندې هغه ته تیراندازي خودلې و. ورته ویلی و چې اے شاګردام تبا غشه داسې نیسه دز بدا سے کئ نشانه بدا سے اخلي نوجوان چې شینو بیا بدا سے زندگی تیرې دا سے ټوپه با پسرې دا سے کپڑے باغوندې او دا سے بخل کو سره ملاقات کئ. د نوجوانې ترتیب ورته خودلې او تیراندازی ورته خودلې و او د شعر او شاعریت نه هم خبر کړي چې شعر جوړي بچونو بیا ودا سے قافیه او دا سے بردیف او دا سے باول جمله دا سے با دویمه جمله دا سے وکړي. هغه شاګرد چې کله تیرانداز شو کله شاعر شو کله لوی شو د خپل استاد سره بي وفایي وکړه. هغه ورته وی چې او ساعده الرمایت کل یوم او ساعده الرمایت کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی. وی سهارو بیگام ټول ورځ می تعالی تیراندازی او خدلا ای بے وفا شاگردا یا ای بے وفا بچیا ټول ورځ می تعالی تیراندازی او خدلا فلما اشتد ساعده رمانی. کلا چې ته تیرانداز جوړ شوې کلا چې ته ټرین شوې او ټریننګ دیو کلا ته خود غشو وشتلو والا جوړ شوې نو اټولو ناول گزار دے پا ما باندے وک اټولو ناول بے وفائی دی ما سرا وکڑا اټولو ناول غشے دی زما پزڑ باندے خخ فلما اشتد سائده رمانی اعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفانی. وی سهارو بیگا میں تالا دزوانے چلونا خود لیو تالا میں دزوانے طریقہ خود لیوام لیکن فلما طر شاربه جفانی چه سنگا دی شنڈی باندے بریت راو خطل ٹولو ناول بے وفائی دی ما سر اوکڑا ٹولو ناول بے وفائی جفائی دی ما سر اوکڑا. اے بے وفا شاگردا یا اے بے وفا بچیا داتا سوکڑل. وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي. اے شاگردا سہارو بیگا میں خواری در سروکڑا شاعر میں در نہ جوڑ کو تالا ماد شاعر چلو خود لیکن کلا چت شاعر شوی کلا چتا شاعریز دکڑا نہ ټولو نہ اول قصیدہ دے زما خلاف لی کلا زما حجوا و زما زم دے پکے بیان کو نو اللہ جل جلالہ انسان د مور پو خیٹا کی دے اس خام اتیاز نہ پیدا کر بیا سور زیا غسخام اتیاز عوام بیا داغی تخلیق بدلے دا را بدلے دا بے شکل صورت جوڑ کر دے انسان و بیا دمرا خیستا شکل صورت. قرآن کریم فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرمائی اے انسان ډېر خیستا شکل صورت میں تعالی در کڑے دے ډېر حسین و جمیل میں پیدا کڑے تمام کائنات مخلوقات و توگورام تمام حیوانات و توگورا بیا خپل شکل صورت توگورا سمرا خیستا میں پیدا کڑے. اللہ فرمائی بیا تعالی ما خیستا شکل صورت درک بیا تما د مور خېټ نه ډېر عجیب انداز سره پیدا کړي بیا د نه تعلیم کړو کلا چې د مور خېټ نه پیدا شوي ستا په فطرت کې ماده خوا چې د مور هغه خېټه چې هغه کې به وینا جمع کېدام طالب د نوم په ذریعه باندې خوراک جوړېدم بیا مې هغه وینا تعالی د مور د سینو په ذریعه باندې پي وګرځولم وینا وا تکسره وینا بیا می هغه د مور په سینو کې درلا په جوړ کړم بیا هغه نکاسی کیږي د مور د سینې سر لا راضی بیا می ستا په فطرت کې دا کې خود چې تا شونډه او ستا خلق کلتی سره ولګي کله سینې سره ولګي نو بیا تا خپل چوپل شروع کې او د مور سینا چوپې هغه په تعالی خلیل درځي سمرا خسته نظام او تربیت می تعالی برابر ک
بیا چې کله لوی شوي ستا د غذا د تبدیلیت زمانہ راغلا بیا می تعالی د ستا د غذا ستا د خوراک مطابق غذا درکړم الله فرمای بهر حال ته مالو کړي تعالی زندگی ما درکړه ژوند می درکړ عزت می درکړ هر شی د الله په قدرت کې دی کلا چې ته لوی شوي کلا ته د قوت او طاقت خاوند شوي او تعالی ما یو حد پورې اختیار هم درکړ الله فرمای کلمه چې اختیار درکنه بیا ټولو ناول آسانی ټولو ناول دې زمانہ فرمانی شروع کړه ټولو ناول دې الله جل جلاله کفران نعمت دې شروع کو انسان تا سره زما سمره احسانات دي لیکن تبه وفا او خطه کم چې وفادار خلق دی هغه ته اولیاء کرام ویلې کیږي الله فرمایي ان اولیاءه الا المتقون دا الله دوستان دا الله اولیاء نشي جوړې دي الا المتقون مگر صرف متقیان او پرهیزگار خلق کم خلق چې 24 غنټه در رب العالمین نه یریږي 24 غنټه زړه کې خوف و یره د الله پراته دا مخلوق نه یریږي خالص دا الله جل جلاله د خوف د وجنا عبادت کوي تما کا کوي صرف الله نه کوي خوف کا کوي صرف الله نه کوي عبادت کا کوي صرف رب العالمین ته کوي مدد کا غواړي صرف د رب العالمین نه غواړي الله فرمایي دغه سے خلق لا خوف علیہم ولا هم يحزنون دا به قیامت په سخت ورځ باندې چې څوک بغږیدل نشي لیکن دغه اولیاء الله چې چا زندگی په توحید باندې تیرا شوی دا چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړې شوی قران مجید خپل ځان د پاره دستوري حیات ګرځولې دي دغه خلق با اولیاء کرام او دوستان د الله وی او دوی له د قیامت پر ورځ باندې هیڅ قسم تکلیف نه هیڅ قسم مصیبت بني الہ العالمین من بستا دوستان څنګه جوړیږو اللہ فرمائی کتاب انزلناه الیک اے انسانا دا قرآن کریم زما خط دے اے انسانا تزما معشوق و محبوبی اللہ تا انسان دیر زیاد محبوب دے دیر زیاد محبوب اللہ فرمائی انزلناه الیک الہ العالمین دا خط اللہ فرمائی اے انسانا دا خط ما تعالی در لے گلے دے ما آسمان نتا تا در لے گلے دے یا اللہ پا دے قرآن کریم کی سشے دی دے قرآن کریم کی سشے دی ولی خلق خوئی چی دا دا مٹھایانو کتاب دے دا دا چیو دسکلو ذریعہ دام خلق وئی چی دا دا پیسو دا گٹلو ذریعہ دام خلق وئی چی دا صرف دا تاویزونو دا لکلو یو شے دے دا دا زنانو دا دمولو دا پارا یو کتاب دے پا دے چل باندے نارے ناو زنانا دموا بیا ورته وای چې بغیر شکرانه نه ګوره دم نه لګي الله فرماینا نام وننزل من القرآن ما هو شفاء الله فرمای ما داسې آیاتونه نازل کړي قرآنی کریم کې چې هغه شفا ده داغه شفا ګوري پیسو سره معلقه نه ده مشروطه نه ده چې کچا پیسې ورکړي نو بیا به شفای کچا پیسے ورنکڑے نو بیا بشفانی نانا دا دا عجم و فنکارانو کار دے دا کار چا ایجاد کرے دے عجم کے فنکاروں نے پوئے گئی جنہوں نے زلفیں بڑھا رکھی ہیں جنہوں نے چادریں چڑھا رکھی ہیں جنہوں نے زلفیں بڑھا رکھی ہیں درباریں سجا رکھی ہیں قبروں کو سجا رکھا ہے دا عجم فنکارانو ایجاد دے اللہ فرمائی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اللہ فرمائی دا خو رحمت تے زماد طرف نہ شفا دا گورام دا صرف عمل سره تعلق لري د دې پیسو سره او بسکټو سره سکار نشتا یا الله خلق وی چې فلانی بابا لور شي بیا به برکتی شي د فلانی بابا په خورده کې برکت ته خورده څه ته وی پويږي خورده معنا کھائی گئی چیز خورده د فرسه ټکه خورده معنا هغه شی چې خړلې شوی
کم شی شو خړې شي هغه نه څه شي جوړي پیژنې خو یې کنه وې دا د بابا خورده ده دا د اولیاء بے عزتی کوي مهذب انداز کې د اولیاء بے عزتی ده دا نمونه د اولیاء او تابعداري چرته قران او حديث کې مونږ نه لیدلې کله مونږ ته دیو خی زمنګم جیبونه شته مونږ به بیا ډکو خو کدا پکې دا پروګرام مونږ دا پروګرام پکې نه دی لیدلې یا الله برکت شي کې چې توې چې خوردو کې برکت نشتا اللہ فرمائی کتاب انزلناہ الیک میں ڈاکٹر ہوں میں الہ ہوں میں حاجت روا ہوں میں شفا دینے والا ہوں میں مشکل کشا ہوں میں مدد کرنے والا ہوں انزلناہ الیک اے انسان استاد ہر شی بندوبست کولو والا زیمام استاد برکت انتظام میں کړه دې چې انزلناه الیک دا کتاب چا نازل کړه دې الله فرمایي ما نازل کړه دې مبارکون دا د برکتونو والا کتاب دې برکتونو والا کتاب د دې نسخه په استعمال سره به برکت راځي پتاخ کې خودلو سره نه مړی تا مخ کې پوړلو سره نه چې ټول عمر مخ نوینه خو چې کله دې مړې وشي او بیا یې نایله په سر باندې کې دې نه دې سره برکت نه جوړيږي عمل به پکای یا الله عمل څه شی دې قران کریم سلام الله فرمایي لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا داسی کتاب دے چې ما نازل کړي دے عمل دا دے چې اول خلت بین للناس ما نزل الیہم قرآن کریم کی چې سیدا ما پټوا خلقنا قرآن کریم اعلان کوي چې ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا زما آیاتونو باندې پیسې ما اخلانو عوامونه د آیت ما پټوا چې ورته چې دا د يهودو په باره کې ده میں پټاوا ورته وایا چې ګوره دا پیسې مالا مرکو دا آیت زمنګ متعلق راغله دي تفسیر قرطبی وګوره چې سوې چې د دې حکم عام ده د سلف تفسیر نه مانی د خېټه نه تفسیر کوي الله فرمایي چې دا کتاب با خلق لا بیان کې پټ نه کې دویم کار داده عمل داده چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق د دې قران کریم په ذریعہ باندې د تیارو نه رڼا طرف تراولام خلق د بے سترو په تیارو کې ډوب دي خلق د بے سترې په تیارو کې ډوب دي خلق زنانا قبرونو تبوزي پردیو منجورانو تایخی پیرانو لای بوزي اغوی نه ستر نه کوي پردیو دربارونو لای بوزي اغوی نه ستر نه کوي سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم نه لوی پیر کائنات کې نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بیعت د پاره یوزه کی تشریف فرماو زنانو د پاره بلا کوټاوا مینس کی دیوار زنانه به دیوار نه اخواناسته وي پیغمبر علیہ السلام به د اخواناستو زنانو سره به بیعت داسې نه کولو چې لاس ور سره ملاو کړي وي تفسیر قرطبی کی امام قرطبی لیکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روایت پیش کئی چی واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط وی زما دے پا خدای باندے قسم وی چی چرت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک دا زنانا لا سرا چرتا ہم ندے جنگی دلے چرتا ہم لاس پر دے زنانا سرا ندے جنگی دلے طالب برقے کے راشی ٹولی دنیا نہ بے پردہ کڑی چې کله پیر صاحب ته مخامخ شینو برقه بلر کړي السلام علیکم پیر صاحب هغه ولا پسر لاس کی دی وی بے پردے مشه خبر بے پردے نشي چې ستا مخه تا ولاړه ته ولې سپلارې سه ته څه شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له وزنا نار عالم صحابیه دا یو طرف ته د امت پلار دی پیغمبر د امت پلار نه هم زیاتی بل طرف ته صحابیه دا صحابه کرام مقام تاسو ټول ته الحمدلله معلوم دي اغه زنانا راغلا پردې نه اخوا کې ناستا
لیکن سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم تے لاس د پردے نرد دے خواک لاس دا شرویس سردار دو کونین صلی اللہ علیہ وسلم پدواڑو لاسو باندے دوار استرگی پٹکڑے بے آواز کچے اے عائشی ذراشا دے بی بلو آیا دے زنانا تاو آیا چھ ما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا د چا د زنانو د مخنا د لاس لیدلو اجازت نشتا راشه دې زنانا ته وایا چې ما پیغمبر له د چا د لاس لیدلو اجازت نشتا وای تاسو خو د تعویل عادت ورته چاو د لاس لیدلو اجازت نشته د مخ لیدلو خوشته کړ په دې سيزونو خو دوی عادت دي کنه چې دا سټکه وګوري او لاس لیدلو اجازت نشته د مخ خوشته کنه خا وینې نو عزیزانو قران کریم اللہ فرمائی لتخرج الناس من الظلمات الى النور لوگوں کو تمام اندھیروں سے نکال دو غیر اللہ کی پجاری ہیں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نو غیر اللہ کی عبادت کی اندھیروں سے نکال دو غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے اندھیروں سے نکال دو غیر اللہ کے درباروں پہ جا جا کے نظریں چڑھانے والے اندھیروں سے نکال دو دغا عمل دے قرآن کریم باندے دغا شکرانہ دو قرآن کریم سے شیدا عمل کول کچرے قرآن کریم باندے دے دا سے عمل کو چہریو حکم دے پخپل خپل زے کے راوڑو عمل دے ور باندے او کا ہر یو حکم باندے اللہ فرمائی چھ بیا دادا سی کتاب دے مبارکن داد برکتن والا کتاب دے بیا چکم کور کے پدے باندے عمل کی گیا غا کور بد برکتن نہ خالی نہیں کم قوم کے چ قرآن کریم باندے عمل کی گیا غا قوم بد برکتن نہ خالی نہیں کم زے کے کما حصہ کے چ قرآن کریم باندے عمل کی گیا غا حصہ غا علاقہ بد برکتن نہ خالی نہیں بیا با بدر کے صرف وہ تری او کفار و سربا ڈیرے اصلی ہی او ڈیرے لخکری بئی مسلمانانو سره به صرف وتری کم از غریبئی کم اسپی بئی اور ډیر کم تعداد کی اوخان بئی اکثر صحابہ کرام ولاس کے بعد کو تک او لخت راغستے اسلحہ ور سره نواب کفار سره دومره زیاته اسلحہ وا چې د اسمان په پړق باندې بڑا سے پړقار به کولو دومره اسلحہ وا لیکن قرآن کریم ور سره عمل په قرآن کریم ور سره موجود وو نو د بدر په میدان کې فتح چا بیا موندا مسلمانانو ولی اغوی قرآن کریم باندې عمل کړي والله فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک برکت والا کتاب دے د صد پار دے لیدبروا آیاته اللہ فرمائیے اس لیے نازل نہیں کی گئی ہے تاکہ تم اس پر بسکٹ کھا جاؤ یہ اس لیے نازل نہیں کی گئی ہے تاکہ تم اس پر مفت زنی میں دیکھتے رہو نہیں مفت فلموں دیکھنے کے لیے نہیں آئی یہ کتاب یا اللہ دسد پار دے لیدبروا آیاتے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس کی آیات میں تدبر کر لو اللہ فرمائی افلا یتدبرون القرآن یہ کیسے بندے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں دا سنگ مسلمانان دی چلا یتدبرون القرآن یہ قرآن کریم میں سوچتے نہیں ہیں دا تو قرآن کریم پایاتنو کے غور نہ کئی دا سوچ نہ کئی گورا دا حکم عام دے زنانو تا ہم دے نارینو تا ہم دے بوډاګانو تا ہم دے نوجوانانو تا ہم دے ټولو لاره ہر یو سړی باندې فرض دی چې هغه قرآن کریم باندې تدبر وکي چرتا اللہ دان دی فرمایلی چا فلا یختمون القرآن یہ لوگ ختمے کیوں نہیں پڑھتے ختمونه ولې نه کوي چې مټایانه په مليانو خرینا دای چلته ندی ویلی او دا غم ثواب دې کسو کی کوي خدای مقصد نه دی چې ته په قرآن صرف ختمونه کوا پیسے پہ اخلانا نا مقصد دو قرآن دادے لیدبروا آیاته تدبرو کا دو قرآن پا آیاتونو کی یا اللہ تدبر معنی دارا چی سوچ با پکیو کو چی کم آیت کے زمنگا فائدہ زیادہ دا
کم آیت کی یرا زمنګ دا فلانه دنده چې کوم موږ شروع کړی دا د عجم فنکارانو یرا کم یو آیت په دې باندې لګي یرا دې آیت نه استدلال ممکن ده دا به زمنګ دا حرام دا حلال چې څومره دي دا په دې شی باندې حلال شه دې لپاره پکې سوچ کو الله فرماینا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ نصیحت پکڑنے کے لیے اللہ فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ ما قرآن کریم د نصیحت غستلو د پارا آسان کړي دے ډېر آسان کتاب دے ہر خزا و نری ویلی شی ہر عربی و عجمی ور باندې ځان پویولای شي انسانانو څومره مشکل کورسونه کړي کم سيزونه دي کمپیوټر انسان ایجاد کړ قرآن کریم باندې نشي پوی دی والله فرمایي چې دا سے سوکش تدی کنا چې آغاز ما پایاتونو کی تدبر کی وليتذكر اولو الالباب دا عقل خاوندان د پوی خاوندان د سمجھ والا خلق نصیحت تینا واخلی نصیحت دانه چې ته پکې د دې لپاره آیتونه ګوري چې کم یو آیت کریمه به زما په حق کی چې هغه کې زه د خپل حرام او حلال د ځان د لپاره جایز کما د خپل دندې ور باندې جایز کما نه الله فرمایي قرآن کریم ما خالص ته دې لپاره در نازل کړي دي لتخرج الناس من الظلمات الى النور لوگوں کو مختلف اندھیروں سے نکال دو خلقوں کے دا عقیدو تیارشتا خلقوں کے دا رسمونو تیارشتا دا رواجونو تیارشتا دا جہالت تیارشتا ڈیری تیاری دی قرآن کریم پڑھے سرا دا قرآن کریم پا چراغ سرا دا ٹولے تیارے ختم کائل النور خلق رنا طرف تراوالا خلق دا صفائے طرف تراوالا نن سبا خواہا عقیدام چې الله جل جلاله فرمایلیو چې ګورا د بد نظر لګیدلو والا انسان پسترګو کې د بد نظرې اثر اچولو والا زېما څوک ته پکې الله دې او بیا د هغه اثر لری کولو والا درد کولو والا هم څوک دې چې کلا تاسو بد نظرې والا یو شی وګوره د بد نظرې خطرې ماشاء الله وای څه شی وای امدارنګي د سحر او د جادو د منترو د پارا الله سورتونه را لګلیو چار قل وای قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وغيرها دا وای نن سبا خلق عقیدو کې دار اغلل نوې ځای بجوړ کې بیا ور باندې تورا کپڑا ولګئی چشمه بد دور بیا ور باندې کټوي ما تکیری په یو غټ باندې نوې گاډه والی تورې کپڑے ور پوری کی او زړه سپلې مخ کې پي سورته یا مخ کې شی بمپر دې کس شی داغي پسې ولګي الکه په مات پدې ماته کټوي کې او پدې تورا کپڑا کې او پدې سړی سپلې کې دومره لوی اثر دی د خدای اثر پکې دی چې د خلکو بد نظری لړکې په ایمان وای دا سا عقیده ده الله فرمایي چې دغه بد عقیده د خلکو ختم کا قران کریم رڼا ورتا بیان کا د قران کریم په آیاتونو باندې د قران کریم پر رڼاګانو باندې د خلقو د تیارې ختمه کا د بے ساتره تیارې ختمه کا پکور کې زنانام د ټولو غیر خلقو نه پرده کوي پټيږي ترزوینا پرده نشتا ممازوینا پرده نشتا د ترورزوینا پرده نشتا رشتہ دار نه پرده نشتا قران کریم فرمایي چې ګورا ما ولولا وَلِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ ایک آیت کو پڑھ لو اور اس میں تدبر اور فکر کر لو تو قرآن کریم کی د پردے آیاتونه وګورا اغه زنانو د پار یو سړی شمار کړي دی قرآن کریم جامع کتاب دی بعض مسائل قرآن کریم اجمالاً ذکر کړي څه شی کوي اجمالاً یې ذکر کړي بس صرف یو کلیه غونی ذکر کی نور ټول تفریعات دی به ور باندې کوا احادیث کی تشریح راغلی مفسرینو او مجتهدینو تشریح کړي لیکن د ستر او د پردې مسله قران کریم سوزه چړ کړي دا او تفصیلی ذکر کړي یو شمار کړي دی چې خبردار د ترورز وینا پرده کوي چانه پرده کوي د خاون ترورز وینا هم پرده
د خزې خپل ترور زوینه هم پردا، د خاوند تر زوینه هم پردا، د خزې خپل تر زوینه هم پردا، د خاوند مما زوینه هم پردا، د خزې خپل مما زوینه هم پردا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه یو ځل تاسو شو یا رسول الله د لیور په باره کې د خیال د لیور پیژنې؟ تاسو ورته لیور وایې کنه؟ وای د لیور په باره کې د خیال د سردار دو کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي الحم الموت. لیور خو یې مرګ دې، مرګ د زنانا د پاره وې مرګ دې، لیور نه څنګه پرده نه کوي. علماء د دې موضوعات لیکلي دي چې دا څه وجه ده چې لیور نه پرده ده. قران کریم فرمایي صرف د خزې خپل خوري شي، خپل وراره د زنانا خپل خوري، د خاوند خوري او د خاوند وراره نه به هم پرده کوي. اخو د خزې سم نه دي. من تاسو د تمامي دنیا نه پرده کوو او د داسې خلقو نه پرده نه کوو. دا بعینه د الله د حکم نه فرمانی ده او ټولو نه عظیمه خطره انسان ته د دغه خپلوانو نه ده، پردونه خو خطر نشته. زمنګ په قوم کې تر اوسه پورې شرعي پرده نه راغله. د قران کم یو حکم دی چې هغه باندې موږ پورا عمل کړی. اسلام صرف دې ته وایي چې موږ به 5 وخت مونږ کوو نو بس. دې ته اسلام نه وایي. صرف روزه ساتلو ته اسلام نه وایي. چرته په ژوندۍ کې دنیا کې به داسې کتابونه ګوره چې هغه کې دا راغلي چې ته صرف مونږ او روزه ساته بس نور تخلاص. نه اسلام یو مکمل ضابطه د حیات تا. قران کریم فرمایي زما یو آیت باندې، زما یو حرف باندې، زما یو شیز باندې سوچ وکا، تدبر وکا. زما درې حقوق دي. قران کریم 100 حقوق دي په انسانانو. قران کریم 3 حقوق دي په انسانانو فرض دي. اول حق دا دی چې قران کریم بدا سے الفاظ سره وایي چې کوم الفاظ سره محمد رسول الله تلاوت کړي، څنګه الفاظ هغه ادا کړی دي، څنګه الفاظ سره نازل شوه د اسمان نام، نو په هغه طریقه به وای خسته تجوید سره کوشش وکړي. یو حق د قران کریم دار دا فرض دی. ګوره دویم حق د قران کریم دار چې دویم حق دار د قران کریم چې قران کریم معنی او مفاهیم بس دکای، په معنی او مفاهیم باندې به ځان پویوي. دریم حق دا دی چې قرآنی تعلیمات باندې با عمل کوي. عمل و پس شي کوي. دا 3 حقوق په هر خزنر باندې واجب دي. واجب لکه نور واجب تپوس بکیږي، همدارنګه بد دغه واجب تپوس هم کیږي. دا نه چې تا کور کې ټي وي لګولې دی او توای چې دا ما صرف د دې لپاره لګولې دی سحر د قران پروګرامي پکې آغا وینم شي پکې وینم. قران پروګرام ډېر خاصه تلاوت کوي. اول خو چې په ټي وي کې تلاوت کوي هغه درباري مولاوي څه شي وي کراکل لیدل خو می کنه ته به وای چې کناوي دا ناوي. خدای راستی چې زم چې هغه چې د کم خلک په ټي وي کې کار کوي د کم مولیان زم چې هغه به سرخی پډرم لګي. اسی خزه بدنامي دي کني هغه مولیان چې په ټي وي باندې راځي هغه د غوینم زیات بدنام دي. کوئی بد سے بدنام بورا هلکه ټي خود فحاشه او د اوریانه استاد د پکور کې کور کې د فحاشه او د اوریانه استاد د کې نولې دي. ستا بچو ته دا خی چې بچیا چې ځوان شي یاري او عشق پدا سه کوي اډرامه اٹته پتی او کې د هر څه طریقه خی کنه خی جنې سره تعلق شي څنګه ور سره نبھاو کوي ست طریقې سره به یاري کوي. خزم ګوري نرم زده کوي خزم زده کوي. او د ټي وي د وجنه ګوره د قبر عذاب. مفتی رشید احمد صاحب په خپل کتاب کې ٹی وی کا زہر ٹی وی سے بدتر هغه کې واقع لیکل دا چې دوه ملګریو یو په جده کې وو یو په ریاض کې وو کم ځای کې وو. ناغه یو کس خپل کور والو مجبور کو چټي